पोर्ट सिक्युरिटी موږ الریډي پرونی کلاس کې ویلې و خو آی تھنک تاسو په صحیح نیو پېښې ځان اوس لک پوي کې ښا الله سمپل یو ډایګرام دی په دغه ډایګرام کې دوه سویچز دي او سویچ 1 سره دوه کمپیوټرز دي سویچ 2 سره یو کمپیوټر دی پورټ سکیورټی نه مراد ده فار ایگزامپل یو سویچ سره مونږه کمپیوټرز کنیکټ کوو او مونږ غواړو چې یو ان اتورایز یا یو داسې کمپیوټر یا سیستم چې هغه زموږ نتورک سره تعلق نه لري هغه کنیکټ نشي یعنی هغه سکیورټی مونږه انشور کول غواړو یعنی دا داسې نه چې صرف فزیکل کنیکټیویټي ونشي مونږ سره داسې سافټویر شته چې هغه په ذریعہ ماک ایڈریس فلډینګ کې دی شي یعنی لاجیکل ماک ایڈریسز هغه جوړي او هغه ماک ایڈریسز چاته فارورډ کوي سویچ ته فارورډ کوي یعنی هیکر شو یا چې کوم داسې خلک دي دا ټیکنیکس دا استعمالول شي یعنی فار ایگزامپل زه بدل تواخلم پی سی 1 اوس سویچ 1 چې دی کې دوه فار ایگزامپل 24 پورټس دي او دی کې دوه پورټس already connected دي تو کمپیوټر شته کنه بلکې درې سویچ 2 کنیکټ دي نو درې پورټ شو باقایا 21 پاتې شو نو کې د شي پی سی 1 والا ماک ایڈریس جنریټر یا دا شانتي نور ډیفرنٹ سافټویر شته چې هغه دا ماک ایڈریس جنریټ کوي او بیا فلټ کوي هغه سافټویر انسټال کړي او دا سپورټ باندې دی ماک ایڈریسز ریسیو کوي نو دا فزیکل پورټس خالی دي خود سره ماک ایڈریس شو فول شو یعنی دا نو 21 انټریز هم وکړ نو چې ته بیا کمپیوټر لګې هغه کار نه کوي یا دا سمدا مثال په تور ته سپیسیفیک غواړم چې پرون ما یو سټیکی کمانډ یوز کړو تاسو ته کوي شي نو وای چې دا کم کمپیوټر په دې باندې کنیکټ شو بس د ماک ایډرس به د پور سټیک شي بل کمپیوټر ماک ایډرس باندې نه اخلي الته ما 1 ور کړو کنه صرف 1 ماک ایډرس کټو ما ور کړې 2 او چې بیا بل کنیکټر په زو لګو موبایل کمپیوټر ماک ایډرس راشي نو اتوماتیکلی به پورټ سو شي شټ ډاون بشي نو فار ایگزامپل ګوره دا پی سی 1 کنیکشن دلته لګیدل دي ٹھیک ده زه غواړم چې د ماک ایډرس دلته په دې پورټ باندې ډیفاین کړم دا سه هم ټیک ده چې ته دې پورټ ته راشه او په دې پورټ باندې ته ډیفاین کړه چې د دې کمپیوټر دا ماک ایډرس ته د دین علاوه کبل ماک ایډرس راځي په هغه باندې ته څه کوه شټ ډاون کړه ٹھیک ده بل داسې هم کې دي شي کنه چې ټیکنیکس ډیر دي د هیکینګ کې یا فار ایگزامپل نتورک مسایل جوړولو کې کې شي دا یوزر د دې پورټ نه with the help of software یو ټرنک پورټ جوړ کی او بیا هغه نور فلډینګ یا کمیونیکیشن هم انیبل کی دا شان دی فار ایگزامپل دلته مو بیا یو سویچ لګو دی سویچ 1 سره یا دی سویچ 2 سره او هغه سره الریډي ماک ایډرس ټیبل فول دی نو هغه ایډرسز بده نه لرن کی نو ستاسو نتورک به سي مشکل ورځي ٹھیک ده نو د دې لپاره مونږ سوګو چې په خپل سویچز باندې سکیورټي انفورس کو د پورټ له سره او بیا ډیفرنٹ آپشنز دی مونږ سره الریډي مو کتلی خو به درته یو ځلې خیمه چې کم آپشنز مونږه یوټیلایز کولې شو ٹھیک ده پیش ولې کنه ها نو راځو سویچ کنفیګریشن ته کنیکشن به واخلو زراله ما سویچ کنفیګریشن ته دینه پس به تاسو راشي پریویلیج موډ ته پریویلیج موډ نه پس به تاسو راشي ګلوبل کنفیګریشن موډ ته ٹھیک ده دلته به ما سترازو انټرفیس ته یو طریقه ما تاسو خو درې چې په یو انټرفیس لګوي یا فار ایگزامپل په رینج باندې لګوي ناول زه یو سمپل انټرفیس تر اعظم فار ایگزامپل زه لیکم انټرفیس فاست ایترنت 0/2 فار ایگزامپل زه وګورم چې ما سره کم دي کنه زه لګ یو منټ چک انټرفیس فاست ایترنت 0/5 دلته ما کمانډ لیکو سویچ پورټ
ټیک دا کوېسچن مارک اگین واچوي ګوره دا کمانډ ما غلط ولیکلو ځکه دغه صحیح نه راځي ښه سویچ پورټ دلته کې موږ سره ډیفرنٹ آپشنز دي ټیک ده خو دلته کې به موږ به څه کوو سویچ پورټ موډ چې دی دا به موږ څه ته باړو اکسس ته باړو څه ته اکسس ته ده اکسس نه مراد دا دی چې په دې باندې به موږ صرف کمپیوټر لګولی شو څه به لګولی شو کمپیوټر نو دلته به زه څه ولیکم سویچ پورټ موډ اکسس انټر وکړئ ٹھیک شولا یعنی صرف بوس په دې باندې څه کیږي کمپیوټرز به لګي یعنی بل سویچ به پې نه لګي ټرانک نشو دا ټرانک کې دی مینولی بیا ته کولی شي خو دا صرف اکسس شو مینس کمپیوټرز آر کنیکټډ دې نه پس به تاسو څه وکړئ سویچ پورټ او دې نه پس به څه وکړئ پورټ سیکیورټي چې زه په دې پورټ باندې څه لګول غواړم پورټ سیکیورټي لګول غواړم دا به انټر کړئ پیش ولې اوس ګورئ درېم مسه کې اوس ما پورټ سیکیورټي کوېسچن مارک واچوي یو ایجنګ دی یو میک ایډرس دی بل میکسیمم دی او بل وایلیشن دی یو طریقه خدا دا چې مونږ اصول کو میک ایډرس ډیفاین کو یعنی ګوره زلی کما میک ایډرس کوېسچن مارک اگین ځاچوم ګوره یا خو تولی کا سټیکی څنګه ما پرون تاسو ته یوټیلایز کړو چې میک ایډرس کم بس ما کنیکټ کو هغه بس دې سره بس ټیک شي بس یو قسم لا ډاینامیک کمانډ دی خو هغه میک ایډرس به دا سټیټ غونډه کې واخلي او یا ته ګوره ډیفاین کا h.h.h هغه رسمه تاسو ته ویلو کړئ چې د میک ایډرس ریپرزنټیشن ډیفرنٹ کې دي چې مایکروسافټ وینډوز کې بیل دی سیسکو انوایرنمنت کې بیل دی نو دلته کې وګوره یعنی 12 هیکزاډیسیمل ډیجټس دي تاسو په 3 گروپس کې ډاټ ډاټ شکل کې لیکي یعنی لیټ سے داسې بلی کو 00D7 داسې زه یو میک ایډرس اخلم ښه 45CC او 00B8 ٹھیک ده اگین کوېسچن مارک واچوي نور څه نشته دا میک ایډرس ما یو ایگزامپل ټایپ کو ٹھیک ده چې میک ایډرس د څه کومه دا ډیفاین شو دا میک ایډرس ما ورکو کنه بس دا اوس ما سټیټیک ډیفاین کو چې دغه میک ایډرس ته ځان سره واخله دین علاوه چې بیا مونږه رولز را نه خولې چې څه بکیږي نو هغه رولز کې به زه خیم که چرته ان کیس د دې وایلیشن وشو ته بیا څوک شټ ډاون کیا چې نور کوم آپشنز دي هغه مو یوټیلایز کوو خام تور باندې شټ ډاون کوو نو دا زه سټیټیک ورکوم پوه شوئ کنه سټیټیک زه خیم حالت کې کته سوې شو مې کنه شو میک ایډرس ټیبل حالت کې سټیټیک اوس ډاینامیک نو دا به بیا سټیټیک کې ښکارا کیږي دا مینولی ما انټر کړی دی نو د دین علاوه که بیا مونږ بل کمپیوټر لګو دا هغه میک ایډرس جدا وي دا پورټ به اتوماتیکلی بیا څه کیږي شټ ډاون کیږي با نو یو خدا طریقه ده کوم چې زه نه خو مطلب ما چې تاسو په پوه شئ ښا پیش وکنه ٹھیک ده بل طریقه مونږ سره دا ده چې مونږ سوګو سویچ پورټ سیکیورټي ټیک ده میک ایډرس شو مونږ دا وایو چې میکسیمم ټیک ده څومره ته غواړي په دې سویچ کې اوس سره 132 پورې نو زما چې دې څومره میک ایډرس لرل کوي په یو پورټ باندې یو دوا نو کما یو ورکو فار ایگزامپل د پدی باندې یو میک ایډرس لرن کو بیا په دویم لرن کوي نو پورټ به بیا رول ډیفاین کو چې تاسو کا شټ ډاون کا ٹھیک ده پیش ولګا نه دا ډیفرنٹ پورټس دي کنه اویلیبিলিټی دي میک ایډرس له سره دا میک ایډرس اویلیبل دي ګوره دا سویچ خپل میک ایډرس نیوي کنه دا پورټونو خو میک ساری پورټونو خپل میک ایډرس نیوي کنه سویچ صرف خپل یو مخصوص میک ایډرس وي باقایا چې کوم د میک ایډرس لرن کوي هغه خو د کمپیوټرز وي نو دلته کوم هغه رینج خای چې څومره میک ایډرسز به طریقه دا کې په پورټ نو چې تاسو سویچ ولګي دا نور باندې راځي یعنی دلته ډایګرام کې وګوره اوس دلته دا دواړه سویچونه کنیکټ دي د سویچ سره فار ایگزامپل نور کمپیوټرز کنیکټ دي داغه میک ایډرسز به د سنگل لرن کوي پیش وي نو میکسیمم 1 ورکا ٹھیک ده او دینه پس بیا تاسو سو کوي سویچ پورټ سیکیورټي
بیا تاسو سولي کوي وایلیشن کې ګوره موږ سره ډیفرنٹ اپشن یو پروټیکټ دی ریسټریکټ دی او شټ ډاون دی بهتر موږ سره څه دی شټ ډاون باشه تا کله دی رول وایلیشن شو دا سو کا شټ ډاون کا خو کته زه پرسنلی وایم نو زما کم کمانډ ما تخخ کاری پدې کې اغه سټیکی ښکارا کیږي سټیکی داسې ده چې په میک اډرس به دا ډاینامیک لرن کوي صحیح ده خو کم میک اډرس چې دی لرن کو هغه بس داسې شو چې لګا یو قسم له سټیټیک شو یا د دینه بیا بل بهتر طریقه دا ده چې کم هغه سټیټیک والا طریقه کار ما تاسو ته خو پوه شولې کنه هغه چې مسائل نورم ډیر داسې راتلی شي خاص کر سوئچ 3 ته متلی شو نو یا تاسو سټیکی طریقه یوز کوئ یا چې کوم دا سټیټیک طریقه ده دا بیا ډیره ښه ده صحیح ده اوس ګوره تاسو دا سیم کولی شئ ښه زه دلته لیکم انټرفیس او ګوره انټرفیس کې زه لیکم مثال په تور رینج او بیا زه لیکم فاست ایترنیټ یعنی پورا رینج ته زه غواړم اوس 1 by 1 ته زم کنه کېدای شي دا یو رینج د لپاره زه پراپر دغه غواړم نو زه لیکم 0 by 6 نه فار ایگزامپل تر څو پورې لیټس سے 15 پورې نو دا زوس دغه پورا رینج د لپاره چې سر رولم ډیفاین کومه پورا رینج د لپاره نو دلته زه کومه سوئچ پورټ موډ څه لیکم एक्सेस لیکم د ټولو پورټس نه ما څه جوړ کړل एक्सेस پورټس مې جوړ کړل د 6 نه واخله 15 پورې یعنی تقریبا 6 پورې او فری اوس چې په کم باندې ومله ګولې دا خو صحیح ده چې एक्सेस ته کم نه دا غینه ټرنګ جوړې دی شي او کم باندې سه اوس دا د ټولو لپاره څه دغه کوم کنه بل دلته کې څه ډیفاین کومه سوئچ پورټ سکیورټي یعنی په دې باندې څه لګو سکیورټي لګاوه ټیک ده او بل ته تاسو څه کوي سوئچ پورټ ساري دا سپیل معنی غلطيږي ماک اډرس وکي خو دا ټولو لپاره خو ماک اډرس بیا نشي کېدای کنه چې تاسو سټیټیک ډیفاین کی دلته تاسو کا سټیکی ورکا یعنی چې په دې پورټ باندې د کم ماک اډرس لرن کوي بس هغه هر یو پورټ تاسو کا هغه پورې سټیک کا انټر ٹھیک ده او دینه پس بیا تاسو لګوي سوئچ پورټ سکیورټي وایلیشن بیا سو کا شټ ډاون خداغه وایلیشن د مخ کې تاسو سو کوي تاسو هغه رینج مخې سوئچ پورټ سکیورټي میکسیمم څومره لرن کی تاسو سو خي 1 خي یا 2 خي د دینه زیات باندې کوي نو فار ایگزامپل مولیکل 2 نو دا ډاینامیک لرن کې اوس مثال په تور په دغه پورټ باندې ما الریډي یو کمپیوټر کنیکټ کړو داغه میک اډرس خود لرن کو ټیک دا اوس ما په دې پورټ باندې بل کمپیوټر کنیکټ کو هغه میک اډرس هم دی لرن کی خو دین علاوه ک بیا زاغه کمپیوټر لري کم تار او بیا بل کمپیوټر ته لګو مو هغه میک اډرس ته ورشي پورټ به بیسیک کیږي چې زه ورته وایم چې شټ ډاون ما کمانډ ورکړی نو دا به شټ ډاون شي یعنی یو قسم له هغه سټیټیک شو دا سټیکی کی دا فائدہ ده نو دلته کې زه ورکوم څه شي چې اونلی 1 بیا ډیپند کوي زوم په نیډز باندې او دینه پس بیا تاسو سو کوي سوئچ پورټ سکیورټي کمانډ معنا غلط دی سپیل مسټیک کی غلطی راځي ها سوئچ پورټ سکیورټي وایلیشن شټ ډاون هاو کنه یو دی چې سوئچ پورټ او بیا په څه لګو ما پورټ سکیورټي لګو ټیک ده او دا اوس ما بستا رینج باندې لګول ښه ٹھیک ده کنفیګریشن وکي او دینه بس دا سو کوي دا سیو کوي دین علاوه یو کمانډ باندې ارشو دا خو د سکیورټي خبر او شو خه بس دا سمپل طریقه کار دی باقایا ما تاسو ایکسپلین کړل تر سره زرا اعظم ګلوبل موډ دا او ګلوبل موډ کې زه غواړم چې د سوئچ د لپاره ګیټ وے هم کنفیګر کړم فلحال هم یعنی سوئچ راوټر سره نه کنیکټ خو که ان کیس تاسو غواړئ چې راوټر د لپاره ګیټ وے ډیفاین کړئ نو تاسو باغې د لپاره سلی کوي آی پی ډیفالت ګیټ وے او دینه پس به بیا د راوټر د انټرفیس آی پی اډرس چې په کم باندې دی
کنیکټډ دی سو کوي انټر کوي نو دا د سویچ د پاره څه شي شو ګیټ وې شو فلحال هم موږ سره نشته نو زه به